عمران خان الیکشن کې حصہ اجته شي کنه. عمران خان په کومو کیسونو کې گیر دی، په کومو کیسونو کې عمران خان ته مشکلات جوړ دي. ډیر مرګري دا تاسو کوي چې عمران خان به رها شي کنه. نو په دې ویډیو کې به تاسو سره زه د عمران خان هغه کیسونه هم ډیسکس کوم چې کومو کیسونو کې عمران خان گرفتار دی، کومو کیسونو کې عمران خان ته مشکلات جوړيږي. عمران خان الیکشن لړاول شي کنه. په دې ویډیو کې کمپلیټ زموږ ټاپک هم دا ویږي. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول په لخوا کړه عمران خان د کیسونو خبره مونږ وکړو. په عمران خان باندې درې چې کوم غټ کیسز دي او دا کیسونو کې عمران خان گرفتاری هم شوې ده. یو توشاخانه کیس ته، یو القادر ټرست کیس ته او یو سایفر کیس ته. دا درې غټ کیسونه چې په عمران خان باندې جوړ شوي دي. توشاخانه کیس خو یو الیکشن کمیشن په عمران خان باندې جوړ کړو، یو په نیب والا جوړ کړی دی. الیکشن کمیشن ته فوجداري کیس هم وي. تاسو له یاد شي چې په دغه کیس کې عمران خان په ډومبي ځل گرفتاری هم په دغه توشاخانه الیکشن کمیشن والا کیس کې شوی وجي چې بیا دې کې غلا ضمانت ملو شو. غي نه پس بیا سایفر کیس کوم په ما غروز رونی او په دې کیس کې په توشاخانه الیکشن کمیشن والا کیس کې په عمران خان باندې 15 کلنه اهلي سزا هم خاطلې ده. یو په قید خته او یو په 15 کلنه اهلي سزا هم خاطه و. نو کې دغه فیصله خو الډی شي واغله ضمانت ملو شو خو د 15 کلنه اهلي پاتې چې دغه درخواست الډی عمران خان په سپریم کورټ کې جمع کړی دی. بل کیس په نیب جوړ کړی دی. نیب والا وی چې موږ له جسمانی ریماند راکې مطلب چې کله په یو مجرم باندې کله په یو ملزم باندې ریماند وی کې جسمانی ریماند وی یا جوډیشنل ریماند وی نو دغه ضمانت نه کیږي. نو نیب والا بار بار کوششونه کوي چې مطلب په عمران خان باندې ریماند وی چې د په دې کیس کې ضمانت ونشي. نو دا خو توشاخانه دوه کیسز، یو په الیکشن کمیشن والا یو په نیب د طرفه صحیح شو. چې بل منګل او کې د شي پیر منګل ته دغه چې کوم د عمران خان ضمانتونو کیسونه دي په دې کې سناسه ریلیف عمران خان ته ملو شي کې د شي ضمانت وشي. خو سایفر کیس کې لاګیر دی غوړي دا نه چې ضمانت وشي نو تاسو چې پیر منګل او عمران خان رها شي نه چې صرف دغه والا کیس زیادوم توشاخانه کیس یادوم جی. بل القادر ټرست کیس چې کوم دی ډېر زیات سلو په دې وجه روان دی شکه کسان ډېر زیات انوالو دي او هغه کسان بیرونی ملک دي. مطلب فراګوګي د پکې ملک ریاض د پکې په دغه القادر ټرست کیس کې نو دغه پیشرفت چې کوم دی ډېر سلولی روان دي او هغه کې د عمران خان رهایی ډېره په اسانه باندې کې دی شي په القادر ټرست کیس کې چې دغه حواله سره الډی د دوبۍ بانک چې کوم دی هم یو خپل سټیټمنټ جاری کړو چې هغه سټیټمنټ نه پس عمران خان بیخي بی ګناه دی. بل د سایفر کیس چې کوم دی کې عمران خان سره اخرنی اپشن دی لاهور های کورټ چې کوم دی الډی دغه فیصله چې کوم دی رد کړی ده. بیا عمران خان چې کوم وکیلانو هغه هم دغه سایفر کیس کې سپریم کورټ ته درخواست جمع کړو چې سپریم کورټ 3 رکنی بینچ جوړ کړی دی او دغه 3 رکنی بینچ په 22 دسمبر باندې د عمران خان د ضمانت فیصله کوي. په 22 دسمبر باندې بعد په سایفر کیس کې د عمران خان د ضمانت فیصله 3 رکنی بینچ په سپریم کورټ کې کوي. اوس که شری عمران خان له په دغه کیس کې ضمانت ملو نشو نو بیا عمران خان ته مشکلات زیاتېدای شي. بیا عمران خان راتلونکي ټایم کې مشکلات مطلب الیکشن کې بیا دغه شرکت کول چې کوم دی الیکشن کې دغه سایشتل چې کوم دی بیا ناممکنه خو خیر نه ده خو مشکله غونته ده. بیا نو که ضمانت ولا ملو شو بیا خو ایوریثینګ به بیا بهر څه کلیر شي، کلیر کریسټل بشي. بل سپریم کورټ فیصله کړی 8 فروری الیکشن حواله سره چې پاغه باندې د پی ټی آی وکیل یو درخواست هم جمع کړو چې تاسو په الیکشن کې الیکشن کمیشن ته دا حق نه جوړیږي چې هغه مطلب یا الیکشن کمیشن حق جوړیږي یا نه جوړیږي. خو الیکشن کمیشن چې کم ایس سی اور ډی سی دا الیکشن پریزایډینګ افیسر جوړای نو پاغه باندې د عمران خان وکیلانو ابجیکشن کړو او هغه دا ویلو چې 1988 نه 2018 پورې چې څومره هم پاکستان کې الیکشن شوه دي نو داغه الیکشن ډیوټیان چې کوم دي د الیکشن د پر سټاف چې کوم دی هغه عدالت تیار کړی دی. نو دا پر د هم عدالت تیار کړي الیکشن کمیشن دغه ایس سی اور ډی سی دغه پریزایډینګ افیسرز ډیوټی نه لګایي. نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیات مننه جی. والسلام.